پیله نمبر خبره خو دا و چې تر پرون پورې چې کوم د سیمونه ولدي او د هغوی ډیټا کلیر شوي و څه تقریبا 12,500 فیملو له دا ټرانسفر وشو د پیسو د هغې نه علاوه چې کوم نور دي نو هغه تقریبا چې کلیر شوي به نه وي یو او دویم نمبر خبره دا و چې کوم لیستونه میلو شوي دي د قومونو د کندو د تاپو طرفه د ذمهورانو په تصدیق باندې په هغو باندې هم وړاندې کار روان دی خو هغې کې لږه مثلا مشکل دا پېښ شوی دی چې اکثر د پاره موږ خلک لږ دا هم وي چې کله هرس هم وکړي بې صبره هم شي نو یو سړي په 500 زویونو کې هم نامالي کړي دا یې هم کړي دي چې سړي هم نامالي کړي دی د هغه د کور والا هم نامالي کړي دي دا هم شوي دي چې ماشومان یې هم لیکلي دا هم شوي دي چې په هغو لیستونو کې داسې نامې هم راغلي دي چې هغو پیسې هم اخیستي دوباره یې بیا هم لیکلي نو دغه ټول شیونه سره ټیک کول او برابرول نو په دا باندې لازم خبره ده چې ټیم په باندې لګیږي خو حتی الوسه کار روان دی تیزی سره روان دی مشرانو هم زور لګولی دی کار کوي د هغې نه علاوه چې کوم دی انتظامیه هم لګیا ده اډمنسټریشن والا هم لګیا دي متعلقه محکمې هم لګیا دي چې خلکو له خپل حق چې کوم دی زر تر زره میلاو کړی شي لکن مو ته مسایلو خبره وکړله چې اکثر د پاره د مونږ خپل هم کله غلطي وي بې صبري وي لالچ وي یا څه وي یا څه وي البته دا یوه خبره دا هم اهم ده او په دا هم ځان پوهول دي چې دا کوم فنډ دی دا د تیرو د متاثرینو لپاره دی مطلب دا چې د هغو خلکو لپاره دی چې چا کاډه راوړي نور خلک دا ټول د بو خلک دي حقدار خلک دي چې کوم حقوق د دغو جوړیږي په کار دا چې دغو لم میلویږي خو لیکن اصل مستحق هغه څوک دی چې هغه کاډه راوړي نو د هغه په دا باندې هغه دادرسي په کار ده فریاد رسي په باندې په کار جی